يا ناصر يا نسير انصرنا صلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد والثابتة ها هنا أن كل ما يغده الذوق الصحيح ثقيلا متعسرا النطق فهو متنافر سواء دا پدې خبره باندې کوي کوي چې په یو ټکي کې ثقل راغلی دی تنافر د فصاحت نه وځي که نه په تنافر سره د فصاحت نه وځي دا تنافر څه شي ته ویلی کېږي چې ذوق صحیحه سلیمه ثقیل ګڼي او نطق په هغې باندې مشکل ګڼي مدقه متنافر دی برابره خبره ده که بیا دا قصه د قرب المخارج نه جوړه شوې وي چې داسې حروف راجمع شوي چې هلته قرب المخارج وي او که د بعد المخارج نه جوړه شوي دغې ته موږ نه ګورو خو چې په ژبه باندې ثقل پیدا کوي نطق په هغې باندې ګران وي او ذوق صحیح واله سړي دپاره یو سړی د خبر چاړی چې غیریا به نه شي نه خو پرېږده خبره ذوق صحیح واله دا کار کوي مصر پیدا کوي په نطق باندې او ثقل ولا پیدا کوي په ژبه باندې با دقه متنافر دی ولې پېژاندو والضابطه ضابطه ها هنا دا چې بېشکه هر هغه چې شمېري هغې لره ذوق صحیح ثقیلا درونې شماري متعسرا نطق د ګران نطق والې شماري دغه متنافر دی برابره خبره ده که دا ثقل راغلی وي د قرب المخارج نه او که د بعد المخارج نه او غیر ذلک او که د بلې طریقې نه راغلی وي دا خبره زما نه ده دا د مضبوط پهلوان ده علی ما صرح به ابن الاثیر محقق ابن الاثیر د غریب الحدیث ابن کلړي کتابونه لیکي دا ناشنا محقق ملا دی هغه په تصریح کړی دا په مثل السائر نومي کتاب کې مثل السائر د دې کتاب نامه ده په هغې کې دقه تصریح کړې ده چې تنافر دقې ته وایي چې ذوق صحیح والی ثقیل ګڼي او متاثر النطقي ګڼي یو مولوي صاحب دی وایي په دې تلخیص باندې شرحه کړې ده نو وایي څه دی کولی شي وایي دوی لیکلي دي چې په مستحضرات کې څه چل شوی دی دا کار شوی دی چې دا شین راغلی دی دا شین معجمه دی شین ته وایي او غیر معجمه سین ته وایي دا معجمه شین راغلی دی دا په قرائت کې د محموسه رخواونه دی ما په دې خپل تفسیر کې د 10 کتابونو د قرائت نه لیکل کړي دي د 10 کتابونو د قرائت دا د محموسه رخواونه دی دا شین نو دا راغلی په مابین د تی کې دی خواته تی ده کړم او تی د محموسه شدیدونه ده دی په خپله محموسه رخوا دی او تی د محموسه شدیدونه ده د دې رخوا ضد دی او په مابین د زی معجمه کې راغلی ده او معجزه هغه بیا داسې ده چې مجهوره ده یعنې یو طرف ته دا مجهوره دی دا شین وروسته چې دغه دی دا محموسه دی او وروسته چې مجهوره راغلی ده د ضد دی او یو طرف ته دا چې دی محموسه رخوه دی بل طرف ته چې دی اول طرف کې چې د زړه محموسه شدیده راغلی ده نو د دې تی سره په شدت او رخوت کې اختلاف شو او د ده نه بعد که مرې ده نو د هغې سره په دې مجهوره او محموسه والي کې اختلاف راغلی نو چې یو ملا د دوو مولیانو په منځ کې ګیري یو طرف ته چې بریلی دی او بل طرف ته چې پنج پیری دی نو کیسه ورته ګرانه نه هغه یو خوراکي ده بلې بل خوراکي کیسه ورته ګراني که نه ګراني نه قرنګي دا شین د دوو جاقو په منځ کې راګیر شوی دی دا ثقل دی پیدا کړی دی خالي صاحب چې دا شرحه دې نه وی کړی نو دې کله سره پیدا کړی سرخالي صاحب وایي که چېرته داسې کار یې کړی وی د مستصدر په ځای مستشرف ویلی وی یعنې د دې شین نه بعدې د ذا په ځای باندې را ویلی وی نو خبره به ټیک شوې وي نو وایي د ذا او د را څه فرق دی چې څنګه ذا مجهوره ده مولوي صاحب را مجهوره ده نو تا خو د دغه د مجهورې نه ویلي
دا خدا د مجبوري نه بینی شي په مسلمان وزعم او زعم کړی دی بعض د دیونا چې علامه خلقالی دی او شارح د چا دی مولوي صاحب دا تلخیص المفتاح دی چې منشا د ثقل په مستظرات کې هغه توسط د شین دی چې دا شین په وسط کې واقع شوی دا مجمع التي هغه چې دا د محموس او رخوونه دی واقع شوی په ما بین د تا کې التي هغه چې هغه د محموس او شدیدونه دا او واقع شوی په ما بین د زامو جمع کې التي هغه چې هغه د مجبورونه دی ولو قال مستشرب لزال ذلك الثقل ثقل وتشوي ونی دی دایله شوی لیکن بل خبره ته اشاره مجبوره پهلوانان دي چې دیو په معانی او په بیان او په بدی کوي قراءت باندې کوي دا ورته کوي قراءت باندې کوي دا قراءت باندې کوي کنه کوي ولو قال مستشرب لزال ذلك الثقل وفيه نظر تكرر مهملا بغیر ټکیوات من المجهوره دي دا خو مجبورونه ده دا خو مجبورونه خبره وانه ولا دا خبره مجبورونه وا خبر زوزنی علامه زوزنی را پاسې درې په تلخیص کې شرح کړی دا نو یې غم پکې تیر وته دي هغه وی مستشزرات دې کې دا ثقل د قرب المخارج نه پیدا شوی دی یو ټکی دی چې کله دې مخرج لرا شي کله اخري د لار شي کله منکر بدلېږي نو کار اساري او چې ورورا مخارج د نږدې رال به قصه شي سفید شي نو هغه اعتراض راغلی دی دې خدا قرب المخارج خو په قرآن شریف کې بیا راغلی علم اغهد غریب زرعام حروف حلقی دا اندرعام حروف حلقی دا او هزرهام حروف حلقه شش بود نوری عین حمد هاو عین و غین حروف حلقی توری شش بود نوری عین سلام بی دا قرآن شریف کې بیا آغا حد الف حمزام او عین او خام درې وان پیو دی به خود دغه ټکیم د فصاحت نو د تنافر فکر لري نو یرادي شي کنه ثم الوی کلام چې دا دی چې مشتمل په یو ټکی دوه ټکو درې ټکو غیر فصیح یو باندې ولدا یو ټکی دوه ټکی درې ټکی به د فصاحت نه ویني وبس څنګه غلطه استاذانی ویل زمانه ما چې دوم نو وګت کلام فصاحت والا سلک سبانی د فصاحت نه نوزي دا یو ټکی چې په غیر فصیح راځي دا هم کنه سایل به د اسوان نه کې چې الله تعالی په دې قادر نو چې فصیح راوړي اجز د باری تعالی ته په اشاره بیا راځي کنه راځي او الله د اجز نه مبرد تعالی الله عن ذالک علوا کبیر الله په کتاب کې غیر فصیح کلمې مروبات سمجني شرح کې وی کو کنه کې وای استادان دې می کوا الله په کتاب کې غیر فصیح څه کې مرو نبی وقیل ویل شوی دی چې قرب د مخارج دا سبب دی د پاره د ثقل چې مخل دی په فصاحت باندې او بشک قول د الله تعالی چې الم اغحد الیکم ثقلا قریبا پدې کې ثقل قریب دی حد تنافر تا نو خلل بواقع کې په فصاحت د کلمې باندې کوی خیر دی ولی لیکن کلام طویل چې مشتملی په یو کلمې غیر فصیح باندې لا یخرج نیو باسی دا کلام د فصاحت نه لکه څنګه چې نو باسی کلام طویل چې مشتملی په کلمې غیر عربی باندې څنګه نو باسی ان ایکون عربی چې دا دی عربي شي قرآن شریف کې د پښتو ټکی راغلی دی کنه راغلی ها وفارت تنور څه شي و جوړ شي تنور پښتو کې تنور ابراهيم عليه السلام په باره کې راغلي فراغا فسراغه الى اله دا یو ځان ته تحقیق ما په خپل تفسیر کې کړی دی چې قرآن شریف کې غیر عربي الفاظ شته نشته او چې دي څوم نه دي
دې ته توارد اللغات وایي، دا پښتو نه ده، خو بس په پښتو کې متراغه وایي او په عربۍ کې متراغه. پښتو کې متتنور وایي، په اردو کې متتنور وایي، په فارسي کې متتنور وایي، په عربۍ کې متتنور. دې ته توارد اللغات وایي، دې ته توافق اللغات وایي، بس په یو ټکي باندې ډېرې ژبې را یوځای شوي دي. دا خو د عربیت نه دی کوم، دا خو به اله اجمي ټکی وی، غیر عربي به وی، چې عرب و عربي نه وي. دا خو عربتنو خو عربي هم ده که چې څنګه پښتو ده خو عربي هم ده که چې څنګه اردو ده خو عربي هم ده که چې څنګه فارسي ده. نو دی وایي که دا یو عالم هغه هر ټکی پکې غیر فصیح رالی نو ویرال شي که نه. دی ورته څه وایي جواب وفیه نظر، په دې کې ټمبم دی ځکه فصاحت د کلماتو. دا ماخوذ د چا میلاد دی؟ دا ماخوذ په تعریف د فصاحت د کلام کې. فصیح کلام دې ته وایي چې دی به فصیح سره د کلهمو کلماتو فصیح یو د دې کلمات به ټول فصیح وي. کلام کې به ټولې کلمات فصیح پکار دي، دا یو ټکی پکې فصیح را نه دی. بغیر د تفریقې د فرق نه په مابین طویل او د قصیر کې دا نه دي ویل چې اوږد کلام او لنډ کلام، که لنډ کلام وي که اوږد کلام وي، خو د دې کلمات به فصیح وي. په دې کې به کومه کلمه غیر فصیحه نه وي راغلې. ته خو قرآن شریف کې وباسې د فصاحت نه، دا کار وران دی. او علاوه د دې نه چې دا قایل چې دی تفسیر یې کړی دی د کلام په ما لیس بکلمة، کلام دې دوی چې دا به کلمه نه وي. او قیاس په کلام عربي باندې ظاهر الفساد دی. ما اوس دا خبره په فصاحت او غیر فصاحت کې د لاړې عربیت او غیر عربیت، دا بالکل هغه ځای کې به یو شی په بل قیاس کې چې علت جامعه کوي، مخیط او مخیط علیه کې به علت جامعه پکار. هرکا دا پیالی چې دا پیالی نو دا په شانته د موبایل، دا پیالی مې په موبایل قیاس کړه، دې ته مقیس وایي او د موبایل ته مقیسلې وایي. دې دواړو کې علت جامعه یو پکار، علت جامعه پکې ولو سلم او که تسلیم په غونډۍ درته کښېنم ومنلی شي عدم خروج د صورت د فصاحت نه په یو ټکي باندې، بېشکه چې دا یو ټکی غیر فصیح راغلی او قرآن شریف په صورت د فصاحت ته ونه واتو، بیا درته ویم مجرد خالي اشتمال د قرآن په کلام غیر فصیح باندې، بلکې په یو کلمې غیر فصیح باندې مما د هغې خبرې نه دی یقودو چې دا راکاږي اعلان راخکل کوي، قائد جوړېږي نسبت د جهل ته چې خدای پاک ته ولې دغه فصیحه کلمه نه وه معلومه چې غیر فصیحه راوړله او ویل عجز یا عجز ته چې فصیحه کلمه ورته معلومه وه خو یاره په راوړلو کې دې قادر نو، یا دا ده چې خدای پاک ته ما پېپېدنه چې دا غیر فصیحه ده نو دا خو علم دې نفي کړو. او که ته چې پېپېدو چې دا غیر فصیح ده نو فصیح راوړلو باندې ولې قادر نو، عجز دې ولې بې ایمانه دي، دواړو نه الله منزه دی. عجز الى الله تعالى، الله لوی دی او پاک دی الله تعالی عن ذلك، د نسبت د جهل او د نسبت د عجز نه علوا کبیرا، لویوالي ډېر سره، په لویوالي غټ سره. والغرابت، غرابت هلکه فصاحت مفرد څه ته وایي چې دی به پاک وي له تنافر نه. تنافر خو معلوم که څه ته تنافر ویل کېږي چې په ژبه ثقل پیدا کوي او نطق پې متعثر وي، دې ته څه ویل کېږي مولوي صاحب؟ تنافر. اوس ته غرابت وایي چې یو ټکی به د غرابت نه خالي کړي. غرابت څه ته وایي؟ چې دا کلمه سرکشه وي، وحشي وي. لکه وحشي ځناور تاته نیولی ستا نه چې په کور کې ساتلی ځناور ساتلی درته ګراني ساتلی هغه آسان وي او وحشي څه وي؟ مشکل وي که نه. دا کلمه دقسې وي چې د دې دا معنا په اسانه نه دغه کېږي، دې پسې بګوت وکړي چې د دې څه معنا لکه یو دم دی شجة قرنیة ملجة بحر قد دې باندې زخمونه د مواد، نور بیماران پې د مواد
الله پاک دې کوي دم جیز شجة برنية ملجة بحر خطا دا هغه دم دی چې حدیث پاک کې راغلی دی الله پیغمبر دې اجازه ورکړي صلی الله علیه وسلم حالانکه معنی وحشي دي نه معلومي ګراني ګرځي به دې څه معنا نو مسله دا ده چې د کم دم په معنا ته نه پوهېږي په هغې دم ناروا دی سیوا د دې ټکي نه چې د دې په معنا ته نه پوهېږي په حدیث کې د دې اجازت راغلی دی دا روا ده دا خبره په خطباتو کې شیخ الاسلام تقي عثماني ذکر کړی خپل ځای نو غرابت دغه وحشي ته ویل کېږي چې معنا یې ظاهره نه وي او مانوس تر استعمال مې ځینې شی مانوس تر استعمال هر کې د په دغه کې استعمالوي مانوس په استعمال کې دا په استعمال کې مانوس نه خلکو ته عادت نه وي لکه مثال یې تقي والغرابت غرابت چې دی کېدل کلمې دی چې دا به وحشي وي غیر ظاهرة المعنا به معنا بې ظاهره نه وي ولا مانوسة الاستعمال او نه به دا مانوسة لکه مسرش شو په قول د ابن الحجاج کی قول د چا کې د ابن الحجاج کی دا ډېر سرکش ظالم تیر شوی دی که حجاج چې کوم سره تیر شوی دی چې قسمونه بیا ډېر کول هغه وکړو هغه خو حجاج ماڼه اته حجاج خو نه هغه څو حجاج اتنګ سره تیر شوی دی خو که بعد دې به وبخي که نه هغه د ځینې کسان نه لږ مخکې دا وویل چې پروردګار دا خلق خدا ګمان کوي چې حجاج به ته ونه بخي جهنم به بخي د حجاج په ستا دا بروسه ده چې ته به یې وبخي او معاف یې کړي جنت ته څه شعر یې ویلی دی ومخلصا وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مسرجا هلکه چا چې واده نه دی کړی نو متوجه شي واده چا کړی دی تاسو کې محترم غریبانه نه کړی دی یو پکې نه کړی دا د دې دا شاعر د دې محبوبي صفتونه بیانوي چې ومخلطه هغه سترګو ته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي چې دا توري سپینې وي او غټ چې ته مخلطه وحاجبا وریځې مزججه نرۍ اوږدې داسې وریځې وي نرۍ اوس یې خلک په زور وباسي دا ناروا دي چې دا په زور یې سموي په زور یې څه کوي نه داسې نرۍ وریځې دي دا دې په منځ کې خالي وي دا د ښځو ښایست ته ورکوي دا یعنې مدققه معنی نرۍ مطوله اوږدې فاحم سکرو ته وایي څنګه چې سکاره تور دي دقسې دا یختی تی تک بل شعر نسوده کالفحم په شان ته د سکرو ومرسنا او پوزې لوړه دنګه پوزې لوړه داسې نه وي لکه مثال په باندې چا پنجاب والا د پنجاب والا تضمین د اخیر دې قانون یو سړی تلي غټه پیسې پکې هغې مړي دپاره انسان راولي په دې مړي باندې وجړه په خپله خو په دې نه جاړي زړونه ډېر کلک نور راولي هغه ترې په غټه پیسې پیدا کړي که بار چا بوتله اواز یې خوږ ابه چې مړي له ورغلی مړي سره به کېناستو په ژړا به ورغلی ویل دا چیتي پوزې خدایه ټول په دې لار بوز یو ژړا به ورغلی ژړا ورته شو نور به ځان ته په ژړا کړه او چې دا څه وایي نور هم په ژړا هغه به مجلس پسې کوم داسې نو دا وایي چې محسن وایي انفن مرسن پوزي ته وایي مسرجا معنا دا سوریجي دغه په شان ته وایي توري په شان ته چې ته وایي لوړه او دنګه کسې په سوریجي په شان ته دغه توري سوریجي وایي په دقت والاستواء په نرموالي او په برابروالي کې سوریج نوم دی قیم د آینګرانو دوارانو نسبت کېږي هغې ته د چا د تورو یا به په شان ته د سراج
دیوی ته وایي پړقېدونکي چې ته په البریق واللمعان په پړقېدلو کې برق او لمعان پړق دا دواړه یو شی دي دا دواړه چې دی داسې به وي نو مولي صاحب دې شعر کې غرابت راغلی دی د مسرجا ټکي چې پوه ده بیا مسرجا نو دا چې مسرجا باندې اوس موږ نه پوهېږو چې دا مسرجا دي سوریجي تورو ته منسوب کړی دی او که دا سراج ته څه کړی دی منسوب کړی دی په حساب یې او که سرج الله وجهه ته څه کړی دی منسوب کړی دی نو دې کې لږ غرابت راځي نو دې شاعر په دې خپل شعر کې غریب ټکی استعمال کو غرابت د غرابت سره دا اوس د فصاحت نه ووتو دا شعر فصیح دی که غیر فصیح دی غیر فصیح دی ولې ځکه دې کې په یو ټکي کې غرابت راځي چې په کوم ټکي غرابت راشي نو هغه غیر فصیح وي نو د یو ټکي د وجې نه ټول شعر غیر پېښ شولی فإن قلتا کته چرته ویې صاحب علیه رحمته چې لمن لم یجعلوه ولې نه دی ګرځولی دې لره اسم مفعول سره جل الله وجهه نه بحجه وحسنه تازه لیکي دې لره ښکلی لیکي دې لره قلت زه ویم احتمال دا دی چې دا به مستحدث و مؤلد پیدا شوی وي د سراج نه دا تا مسرجا ټکی به بیا جوړ وي د سراج نه بیا پکې غرابت رانه او یا بشي د باب د غرابت نه ایضا همدارنګې مخالفت دا د ان تکون الکلمة مولي صاحب وصاحب المفرد دا چې تنافر به پکې نه او دې پېژاندو غرابت ور کې نه او دې پېژاندو مخالفت به پکې نه د نحوي صرفي قاعدې نه چې کوم ځای کې دوه حرف یو جنس نه راشي قانون سره یو ټکی په بل ټکي کې مدغم کوي که نه خلاف ثابت دی محتمم لره په محتمم کې دوه میمان په اخره کې راغلي دي که نه دي راغلي ها یو میمان په بل میم کې مدغم کړی دی نه ولې وایي وجه دا ده چې محتمم کارونه ډېري ناوزګاره وي هغه یو میم بل میم کې داخلول ادغام ته وزګار نه دی نو پې پوه شولې هغې کې علماء دغه نقطه ویلې نو مخالفت دقې ته وایي چې ان تكون الکلمة به دا کلمه په خلاف د قانون د مفرداتو د الفاظو چې وضع کړی شوي دي اعني قسم په دې سره علا خلاف دا به څه مناسبه په خلاف د ما ثبت عن الواضح چې واضح څنګه دا کړي هغه رنګې به دا لکه اجلله چې په فک کې ادغام وي فک ادغام پېژنئ ادغام پکې ترک کړي اجل ویل پکار دي اجلله صحیح اجللا بسنګ اجل کې دا بلا کې مدغم کیږي متحرک کې نه مدغم کیږي دا یو بساکن کې بیا به ادغام شعر دا دی چې الحمدلله العلی الاجللی ټول ثنا صفت ثابت یو الله لرا العلی چې لوی ذات دی الاجللی چې د جلالت شان والا دی قیاس داسې دی چې الاجل وي دا د قیاس او د قاعدې مخالف راغلی د مخالفت پکې څه پیدا کړو فصاحت ختم فصاحت څه کو ختم کړو دا ټکي فصیح نه دی اجلله ټکي فصیح فنه آل وماء وابا يقبا وغفرا يغفر فصیح دا د پنځه راګل بیا خو دې دا آلون منفصل نه آل او ما من به فصیح نه او ابا یا ابا به فصیح نه غویرغه دا هم فصیح نه دا تاسو کې چا دغه ویلي زرادي ویلي پاغي کې دې د شاذ نام نه قیدی خلاف دي شاذ اشاذ نه ته وچړي دا چې دا فصیح نظام د قیدی خلاف راغلي شاذ دي وای ټیک د چې دا شاذ دي ترپینو ته شاذ وای ومن دا مليان متغیر فصیح نه وای منم چې شاذ دي ته وای چې علا خلاف القياس دا مخالف دي قياس نه دا مخالف دي قياس نه ومن ورته ځکه مخالفت دي تنوي د فصاحت نه ځکه نه وپاسو چې اگر چې دې کې مخالفت شته ودا د واضح نوم دقه شي ثابت هغه دغه چې وضع کړی دي چې واضح دغه نه یو څه چې غیبانه به اشکال وارد اشکال کې به وارد نه وي څه ځوانه
قیل چا ویلي دي اوس پکې دی بله خبره کوي چې بل چا پکې نورې خبرې کړي دي که نه نو هغه ښه کار یې نه دی کړی هغوی دا ویلي چې فصاحت د مفرد دقې ته وایي چې تنافر به هم پکې نه وي غرابت به هم پکې نه وي مخالفت د قیاس لغوي به هم پکې نه وي د دې سره کراحت کې سمع به هم پکې نه وي چې په دې غوږ به بدي نه لګېږي په دې غوږ به بدي جریش په دې غوږ سم نه لګېږي جریش ځینې کله څوک کلا نه کوي غوږ باندې بدي لګي ځینې څوک وران ته خبره کوي په دې غوږ باندې کېږي ځینې څوک چې کوم دی اذان کوي یا اقامت کوي یا بل څه کوي نو هغه ښه کار کوي خو تر اواز یې داسې چې په چا باندې زموږ تا ته یو مدرس و هغه جمال الدین مظهري صاحب ورته ویلې چې ویې ټکو چې روان وې لکه ویل ښکلی بدرنګه اواز هغه داسې خوشحاله چې ما له صفت وکړم بیا ما داسې وسې په ما سایز له خطرناک دغه وکړو نه صفت یې را وکړو ما ښکلی بدرنګ پېژنې وایي نه ما په دې بدرنګوالي کې درته مبالغه وکړه دا عام بدرنګ نه دی په هغه بدرنګو کې دی هغه بدرنګ دی ښکلی بدرنګ دې ته وایي دې په خبره مبالغه یې پکې شته نو دیو دا خبرې کوي وایي داسې غلطه ده ناظم لکه فصاحت د مفرد چې دی خلوصه مما د هغې نه چې ذکر شو درې او د کراحت په سمع نه به چې دا لفظ به بحیث په دې شان سره یمجها چې بد ګڼي دې لره السمع غوښ ویتبرأ بیزاره کېږي د اورېدو رځي لکه ګریش دین څه کوي په فشار کې په چا باندې بد لګي دا د دماغ کمزوري چا باندې د اوازونه مو د شور په بد لګي وغیره وغیره دا د دماغ کمزوري د دماغ ته پوره وینه نه دا انسان که بادام خوري ښه دي که زیتون تېل وڅکي هم ښه دي خو که دې اوږدې سجدې ولګوي نو ډېر به ښه شي اوږدې سجدو سره ولې دا زړه چې دی ټول بدن ته وینه ورکوي نو دا لاندې بدن ورته اسان دی او دا بره ورته څه دی دا ورته ګران دی دا سجدو کې د دې زړه سره څوک څومره اوږدې سجدې لګوي د ده زړه به دومره دموي ځکه دی د غټ دمک دې طرف ته په پرېشر باندې دی ستړی دی چې تو ته په سجده ولګې بس کار د تاسار شي زر دا دغه د څه کي دغه کالجین خبره دا مازل ته پرش کی تاسو ته پرش وسی کته او کنه چې دې د خیره کې مې بم یادې فکر مکو چې نسخه ته خیمه کنه چې نسخه یادې لکه جریشا تقول ابو طيب شعر مبارک الاسم مبارک نوم دے اغر اللقب واضح لقب دے غر خو پیژنې د تور اسف دې باندې سپین دار اوس هر واضح معروف ته اغر وای ها کریم الجرشا او د ډیر عزتمن نفس والے جرشا نفس ته وای که جرشا دې څنګه نفس طبيعت جرشا دې برابر ده شریف النسبی صفت کړه باچا ده ها دایته په دولت ته کړی دی وای نومم دی مبارک دی لقبم دی ډیر واضح دی او نفسم دی ډیر زبردست دی سبم دی ډیر زبردست دی چاله صفات ورکی اب جب تا واسکټ تلاش چې تعالی په خپل خوږه کی وفيه نظر الاغر چې من الخير دا اسنا الابيض الجبهه غسبين تني تو بیا مستعار شوی دی د ار واضح معروف لپاره خو چې چا وسره دا قید دی واکړی دی د فصاحت سره دا ټیک دی وفيه نظر په دغه کې ټمبم دا خطا خبره لکه کراحت په السمع دا راځي د جهت د غرابت نه چې تفسیر شي په وحشت سره دا کراحت په السمع ویل د ضرورت نشته دی دا غرابت ته کې هغې لپاره کافي شو کړ غریب ته کې وایي دی چې په غوږونو باندې ښه نه لګي لکه مثال یې سره تکاکأتم مفرن قوم تکاکأتم مفرن قوم دا اوس معلوم دی که تکاکأتم مفرن قوم دا اصل کې مسله داسې و مولي صاحب چې یو ملا صاحب څوک مو صاحب یو ملا صاحب او هغه په لاره باندې صاحب علیه رحمت روان عیسی ابن عمر نحوي نامه وه مضبوط نحوي اشنا نه دی چې په لاره باندې روانو په خره باندې سوري به دې خره لږه لټې متې ووایي ګړک چې دی ځان لاندې راووړي
دا غورځېدو سره دی بېهوش څوک د یو ځای نه راوغورځېد قاري صاحب یا بېهوشه شو یا یې الټۍ وکړي نو زر یې هسپتال ته او که دې دواړو کې یو هم نه وکړی نو بیا دونه ضرري نو صاحب دی راوغورځېدو نو بېهوشه شو چې څوک راوغورځېږي نو خلک خو له ټول راغونډ شي که نه راغونډ شو چاپېر ته چې دی په هوش کې راغلی دی خلکو دې خبرې څه وشي دا غورځېدل یو طرف ته خوږوالی دی خو دا شرمېدلي بل طرف ته لانجه ده نو وشرمې ځان سره دې خلکو ته ویل ما لکم تکاکرتم علیه تکاکرتم علی ذي جنه دا څه شوي دي چې ما نه چار چاپېره تاو شوي که چا به چې پیران نازل شوي او مسله شوي د هغه نه چې خلک چې قرآن پاره شي خلک یې پاره ما لکم تکاکرتم علیه کتکاکرتم علی ذي جنه قرآن پاره پاره شي قرآن پاره ونحو ذلك وقيل چاوي چې دا کراهت په سمع وعدمها وعدم کراهت په دې کې د دې رجع کېږي تویب د نغم ته ستا نغمه خوږه وه هر څنګ ټکی چې وی نو په غوږ خوږه لګي خوږ اواز دپاره خلک د دې ځای نه کم ځای ته جمعې مونځونو ته ځي یوازې ترې خو یو نو ته پکې دا زبردسته قصې کوي چې ما لا اذن سمعت وګورئ چې تورېدلي نبی ناشنا دغه کې که نه یو خوږ اواز باندې زبردست تقلید کوو دا ځینې حبیبي دا په جړا شوله او ګیره مبارکې د اوښکو نه لمده شوله ګیره مبارکې اوښکو نه بس دقه خوند کوي ځینې حبیبي په جړا شو ګیره مبارکې د اوښکو نه لمده شي او د خلک ورته جاړي دا یو ناشنا دغه که دا د دې رقم طیب النغم ته کېږي نو په دې څوک نه پوهېږي دا ته څه وایي په صرف اواز یې خوږ دی بس او عدم خوږ اواز نعمت دی دا به ورسره خامخا چې بیان به صحیح کې او زیب هم هغه دی ته چې د هغه بیان صحیح ولاسي صحیح قرآن سنت ته لا الى نفس اللفظ فيه نظر د وجه د یقین نه او مستحکره ګڼلو د جریشا نه د نفس په غوږ خوږ لګي جریشا نه سره د قطع د نظر د نغمې نه به هر حال خو دا قیدونه لګولو څه ضرورت نه لري نو دا کافي دی چې فصاحت څه ته ویل کېږي د مفردو چې تنافر به ورکې نه وي غرابت به ورکې نه وي مخالفت د قیاس لغوي کې څومره مې ګوره دا خبره واړوله راواړوه د دې لپاره چې ستاسو مضبوطه کېوځي صلی الله علیه